د شیخ سادی شیرازي صاحب متعلق دا مشهوره ده چې اپ یو بازار کې روانو نو یو قصاب د چيلي سر اخیشته وزان سره او هغه وړو چرته غرزولو سادی صاحب هغه ته یا خو د سبق ورکولو دپاره یا د بل څه د وجې هغه قصاب ته وایي چې دا سر غورځومه دا ماته راکړه زه به درته څه نه څه پیمنټ وکړم پیسې به درته درکړمه نو قصاب وایي چې زه خو یاسې غورځومه راشه د ده نه څه نه څه خو به وصول شي نو څه لږې غوندې پیسې واخیستې او سر یې هغه له ورکړو شیخ سادي صاحب هغه وایي چې کور ته یې راوړو صفا را صفای کو برابر کو او په سبا لاړو د هغه قصاب سره دی خوا په بازار کې هغه خرڅول شروع کو نو ګاک سره لګیو خبرې اترې وکي او په سو چند زیات قیمت باندې اغله ورکو قصاب دا قصه وکړه وغله راغو وته وی چې دا خو ما په دې قیمت باندې نشو خرڅولې دا تا خو ډیر ارزان واخیستو په ډیر اوچت قیمت باندې خرڅ کو دا تا څنګه وکړه نغه وته وی چې تا د چيلي سر خرڅولو او ما یو آیډیا خرڅکا ما د دې سر سره یو آیډیا لینک کا ما دې ګاک ته وی چې د دې یو خشته سوپ جوړې دی شي یو خشته ترکاری د دې نه جوړې دی شي ترسکونه ذائقه دار ټیسټي ترکاری نو هغه په دې باندې اګری شو مطمئن شو او کنوینس شو او واخیسته نو د دې سټوري نه مونږ ته د درې سلور دسي مورل لیسنز روزي یو خدا خبره ده چې قیمت په آیډیاز کې وي قیمت په کریټیویټي کې وي په سیزونو کې نه هر سیز سره چې ته یو ښه آیډیا یو خوشګوار آیډیا لینک کې یو خوشګوار قصه سره لینک کې نو دغه قیمت زیات شي دې کې یو بل مورل لیسن دا دی چې یو سیز به د یو تن لپاره بیکار وي فزول به وي خو د بل تن لپاره به هغه ډیر قیمتي وي بل خبر دا چې د یو سیز ویلیو په دې کې وي چې مونږ دې ته څنګه ګورو زما یو دوستو نو جاوید بھائی اوس خو بار دی په سعودي کې دی نو یو ځل هغه لاړو نو د ګاډي دپاره هغه مصري ورته وایي چې زه درله بیرنګ راخلم یو بیرنګ پکارو نو هغه ورته وایي زه راواخله نو هغه لاړو چا دکاندار لا یا کباړ والا وتلی وته وی چې زما دا بیرنګ پکار دی نو یې سلوړي نو ته وی دا ګاډي د پاره یا اکسلای د پاره یا چیسي ګاډي د پاره وړم نو وته وی دا په 800 روپۍ دی هغه مصری راغو د ته وی چې دا خو ډیر ګران وای نو هغه ته وی تا وته سو وی ما ته وی چې دا زما اکسلای ګاډي د پاره پکار دی هغه ورغو جاوید بھائی په خپل ورغو او وی چې هغه کباړی ته وی چې زما دغه پکار دی دا بیرنګ نو یې راته وایي چې څه لوړې وایي ما ورته وایي چې یاره زما د خرګاډي بیرنګ مات شوی دی او هغې له پکار دی نو وایي راته وایي چې واله وایي ما ورته وایي چې په څو وایي چې په 100 روپۍ نو هغه یې ترنه په 100 روپۍ راواخیستو او دا د اکنامکس او د مارکیټینګ یو ګولډن اصول هم دی چې کلم ته یو سیز مارکیټ کې خرڅې نو ته به د خلکو مفادات په هغې کې انوالو کې چې تا ته په دې سیز اخیستو کې څه فایده ده دا موټر ته اخلي دا دکان اخلي دا پراپرټي اخلي نو په دې کې تا ته فایده څه ده د نورو په نسبت که ته هغه سیز واخلي دغه سیز واخلي نو چې کله ته هغه په دې سیز باندې پوهېږي چې په دې کې تا ته فایده ده تا ته په دې کې ګټه ده نو هغه بیا تا نه هغه په ښه قیمت باندې اخلي دغه شان که ته د یو تن نه یو سیز اخلي نو هغه ستا ضرورت ته ګوري او ستا سوچ ته ګوري نو هغه شان دغه سیز قیمت مقرروي که چېرې هغه ته دا پته ولګي یا دا جج کړي چې دا سیز دی د یو اعلی او عرفه مقصد دپاره په یو ګران سیز کې په یو ګران ځای کې دا استعمالوي نو هغه دغه حساب سره تا ته دغه سیز قیمت زیات مقرروي او که چېرې هغه پوه شي چې دا یو ډېر ارزان سیز کې یو معمولي سیز کې د دې سیز استعمال کوي نو هغه بیا د هغه سیز داسې کم قیمت مقرروي او د کمې ګټې سوچ کوي شکریه